زمونږ جماعت غیر سیاسی جماعت دی. موږ په سیاست کې کم چې په دې ملک کې د الیکشنو او سیاست طریقه ده موږ په دې کې حصہ نه ده اخیستې، خو موږ دې سیاسي طریقې ته کفر نه وایو. دنیاوی او کار دی، دنیاوی کار دی، دین نه دی. موږ دا ورته وایو چې دنیاوی کار دی او دین نه دی، خو موږ دا نه وایو چې دا کفر دی او چې کوم سړی په دې کې شریک نو هغه کافر دی. نه، موږ دا فتوی نه مخکې لګولي، نه نن لګو او نه سبا لګو. موږ دې ملک ته، پاکستان ته یو اسلامی مملکت وایو او موږ دې ته دار کفر نه ویلي دي، نه ورته اوس وایو او نه ورته بیا وایو، بلکې موږ وایو په دنیا کې دا ملک د مسلمانانو دپاره پناهګاه ده. دا واحد ملک دی چې په دې ملک کې د قرآن کریم درسونه او دوره دنیا را جمع ده او لوډ سپیکر لګېدلي دي او درس کیږي او په هغې هېڅ پابندي نشته. ډېر ملکونه دي چې په هغې کې 10 کس هم نشي یو ځای کولی، او پاکستان کې دا ازادي شته. دا زمون کمی چې موږ کار نه کوو. دا ملک دا د مسلمانانو پناهګاه ده، او چې کوم ملک کې مسلمان تنګ شي، که هغه په افغانستان کې تنګ شي او که هغه په بل ملک کې تنګ شي، نو هغه دې ملک ته راشي او په دې ملک کې پناه والي او دې ملک کې والا کیمپونه ولګوي او کښېنوي او دې ملک کې والا ځای ورکوي. ټیک دی، کمای شته، نقصانات شته، خو هغه د خلکو د وجې نه دي، د ملک د وجې نه دي. ملک د مسلمانانو ده او دا ملک د مسلمانانو لپاره پناهګاه ده او انشاءالله دا به پناهګاه وي. دې ملک کې د قرآن کریم خدمت کیږي، په دې ملک کې د قرآن کریم او د احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم درسونه دي، مدارس دي، او الحمدلله په هغې پابندي نشته، ازادي ده. زمونږ دا نظریه ده چې پاکستان د مسلمانانو مملکت دی او انشاءالله د دې پاکستان د وجې نه به مسلمان محفوظ وي او د دې پاکستان د وجې نه به مسلمان بچي. زمونږ جماعت د دې کار اشاعت د توحید او سنت دی، د دې کار اصلاح د عقیدې او د عمل ده، او د دې جماعت کار رد شرک او د بدعت او د رسوم باطله دی. د دې جماعت کار موحدین منظم کول او موحدین یو کول دي. زمونږ مدارس دي الحمدلله ثم الحمدلله، هغه منظم نو، هغه منظم شو او د هغې دپاره مونږه بورډ وحدت المدارس الاسلامیه هغه قایم کړ، د HEC نه منظور شده دی او هغه بورډ په هغې کې تقریبا 18-20 هزار طلباو امتحانونه اوس ورکړي وو او د هغې ډېر ښه ریزلټ دا دویم ځل دی چې بهترین ریزلټ او بهترینه کارکردګي هغه دې بورډ ښکاره کړه. او انشاءالله زما امید دی که تاسو طلبا دا خپل بورډ ګڼئ او تاسو دا مناسب ګڼئ چې دا بورډ نور مخکې لاړ شي، نو تاسو ټول باید په دې بورډ کې امتحان ورکوئ. دا به یو د فخر خبره وي چې ما څخه د هغه بورډ سند دی چې په هغې کې صرف موحدین دي او په هغې کې صرف متبعین د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. په هغې کې نه مشرک شته او نه بدعتي شته. دا د دې جماعت او د دې بورډ فایده وه. د دې جماعت د دې بورډ دپاره موږ دفتر برابر کړی او الحمدلله ثم الحمدلله په هغه صرف په هغه دفتر باندې 45 لک روپۍ موږ ولګولې او داسې هم جوړ کړ چې ملګرو ته به انشاءالله ډېره اسانتیا وي او د هرې علاقې ملګري به د هغې سره رابطه او تعلق ساتلی شي
او ډېر په اسانه باندې به زمونږ خپلو ملګرو ته د هغې فایدې او د هغې خیر رسي.